بستان المحدثین د شاه عبدالعزیز دهلوی او روایت اغسته په مناقب د امام مالک شیب کې په مناقب د امام مالک شیب کې یو روایت راغسته بستان المحدثین شاه عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه وای چې د امام مالک شیب زمانه یوزه یو زنانه مړه ده او بل زنانه غسل ورکي نو د دې ژوندۍ ښځې لاس د مړې ښځې پورې کلک ونښته نه جدا کېد صحابه پس خلکو هم چغې کړې او ښځو هم چغې کړې او مړی اوس نه پرېږدي ویل شو بستان المحدثین د شاه عبدالعزیز دهلوي په مناقبو د امام مالک صاحب لاس ویل شو مولا سے پتوو کدی سره بسکو دا د حال د خاوندانو کار دی ښا د دې وجه د محدثینو بیا د ملنګانو پیزار په سر ګرځولې رسې سبحان الله محدثینو بیا د ملنګانو پیزار په سر ګرځولې مولا صاحب ته وې دا څه وکړي چې دا چمړه به غوسه کوي دا به ته دا خو آسان کار دی خو چې پریدي موږ دا غرض دی غسل خو آسان دي چا ورته ویل دی ژوندۍ ښځې لاس کټ کوي چا ورته ویل دی مړې نه دا غوښه دا ټوټه ووایي یې سړی په مسله څوک اوس نه پوهېږي داسې یو نادره مسله پېښه شوه داسې یو ناشنا دا د حال د خاوندانو کار دی امام مالک صاحب پسې راله اوهو امام مالک صاحب دومره عظیم شخصیت تیر دی چې ته تاریخ وګورې ته به حیران شې امام مالک صاحب پسې چې راله امام مالک صاحب داسې کیسه شوې فتوا راله راکوې دا خو ډېره اسانه فتوا ده وې دا به څنګه چلي دا به څنګه فتوی وې دا کومه ښځه چې دې مړې له غسل ورکوو دې پې قصف ویلی دی دې پې څه تهمت ویلی دی الزام ویلی دی دغه ژوندۍ ښځه به اتیا دوري وغی بیا به یې پرېږدي عجیبه مفتی دی ناشنا مفتی دی هلکه دا خبره صحیح ده چې راله حواله خو مې یاده کړه بستان المحدثین د شاه عبدالعزیز دهلوي دا روایت راغسته شاه ولی الله صاحب زوی دی د شاه عبدالرحیم صاحب په نمسو کې خلق چې راله ښځې نه یې تپوس وکړو وی دا تا څه چل کړی دی وی ما چې دې له غسل ورکوو نو ما وویل چې دې ښځې به څومره بدپیلي کړي خلکو سره نو وی چې دا ټکی مې خلاصو او څنګه مې وکړو زما لاس ورپورې ویل شه او که نه امام مالک صاحب په دې فتوا واقف و هغه پوه شو چې دا مړه ولیه ده دا چې مړه ده که نه وي مړه څه کولی شي د مړې نه لاس نه شي ازادولی اوس ژوندۍ ښځه نه چې ژوندي زرګونه خلي لاس نه شي ازادولی بس وی بسم الله کوي نو بس د درو شروع وکړه نو چې دورې شروع کړلې او څنګه اتیایمه دورې ورکوله بس لاس آزاد شي سبحان الله اوس دا مسله به د کوم مولانه تپوس کوي دا به د خلوت او درویشانو پسې به ګرځي فقیر به لټې او بیا به د هغه نه د دې مسلې تپوس کوي ابې تعالی حل